सामान استظهار نه وای نو دې د مالک په برکول غواړي او دې وی چې یو خدای حیث نه بندشا دا بولان دی موږ به شروع کی استظهار پکې نشتا دا دیم قول نو دې رد کوي د مسلې د استظهار او دا وای چې یو حیث طهر لیدو ابن عباس سے بھئی بلان دیو من روکی ولو ساعتا من نهار اگر چلک ساعت طهر وی ویاتیها زوجها او خاون ورسر جماع کولشی اذا صلت چی منزی کری الصلاة عظم چی او خضر دا منزی اجازت تا خود خاون دا نزدیکتا مرتشتا دا دو قولش ناول قول شاذ دی چی دی ادنا مدد طهر نوئی دیم قول معروف تی چی مسئلے دے استثار باندې رد کئی چی دا مالکیان نا نقل شوی دی او دے اتباع دا جمهور فقهاو کرنے دا چی استثار ضروری ندے دیم قول مشتا دا عالمان اغدا چی دلتا مستحاضہ پخپل معنی اصطلاحی دا مستحاضہ نه په معنا د حیضه مستحاضه مطهره نه خدای په خپل خیال کې طهر شروع یعنی اوس استحاضه شروع شو استحاضه خو طهر ده چې دا یقیني په ځان باندې چې د ما طهر شروع شو د حیض مدام ختم ده نو دا بولان بي او من به شروع دي او خاون ورسره نزدېکت کول شي دا څه د پاره وایي دې کې رد کوي د حنابلو حضرت امام احمد سے بھئی کہ مستحاضہ بمونس کئی اور روجی بنی سے خاون ورسر جمان شکولے کہ سنگا حیث کی ہوئی جمع بندر دن استحاضہ کم بندر دے اخوار بسکے ملا بادر نسواری حضرت امام احمد سے ابتدا منصوبہ ہے کہ مستحاضہ اغی سر جماع بندنا نو دی پیرت کئی چنا مستحاضی تو حرولی دو یعنی دی یقین ناغی چی دا حیض مسئلہ ختم دوست دا اگر طهر مسئلہ دا ماگر چی لکستاتیو بلند او من بشورو کی او چی او خز منز کولی شی او خاون ورسر جماع کولی شی اے حنابلو تاسو لمنز رواوے او جماعنا رواوے الصلاة آدم منز کو دیر ویلے منز ملا آواکو نزدی ختم نا آواکو منز بکای روزی بنی سی نارینا بورتن نزدی کی نو دیرت کئی ندری شرح ملر توقنی اول دارا چی دی ادنا مدد طهر بیانی چی متعین نظر دا شاہ دیم دا چی رد دا مسئلے دا استظہار کی چی کم دا مالکیان ورنکر دریم دا چی رد دا حنابلو گئی چی مستحاضہ با مند و روجی نسی مخاون ورسر نزدیکت نشی کولے او باقی طول فقہاوی چی مستحاضہ با حکم دا ظاہرے کنا چی دا روجنی ویشی مند کولی نزدیکتم ورسر میڑ کولی شی خیال تمرانا دم کنو مسیگا و تقشان نوری دی چرا دیسو آئی نو باب ازارات المستحادت طهرا پدے دو تقدیر مستحادین امراض حائزہ شوا او پدے درم تقدیر دا مستحادین اغفل مانا استراح شوا نو قال ابن عباس دی خپل رینوی یعنی حکم نہ ذکر کئی او چې کوم راوی دا غي موافق قول نقل کوي ابن عباس سے دا ویل ولو ساعت بیاتی زوجها اذا صلت الصلاه اعظم من صلي شام لري او باب ها عندنا من قال الزنا قال سنه شام من انا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيض ما حدیث ذکر کوي او باب کے ناشنا ذکر کوي فاطمه بنت ابي حبيش په حدیث کې
سید الکائنات وی چې حیض دراشي نو مونږ پرېږده او چې حیض لاشي نو فصلي عنک الدم وصلي مونږ شروع کا نو چې مونږ پرسي صراحتا راغی نو چې امام پکې راغله او چونکې پخصي وإذا عبرت کې استظهار حضور نه ویلې دی ویلې چې وینه ودرېده نو بس لامبه هغه استظهار نه ویلې چې دوه ورځې به ګورې لا نورم صبر به کې مالکیانو د استظهار مسله د کوم ځای نه راوستله حضور مبارک وإذا عبرت فصلي چې حیض بند شو نو بس لامبه او مونځ شروع کړو وصلي او تاسو یې نه دوه ورځې به صبر کوئ کیدی شي چې به وینه شروع شي باب الصلاة علی النفساء و سنتها د څلوېښتۍ کې ښځه مړه شي ورې د نفسا او د حیضې حکم یو دی چونکې حدیث کې د نفسا ذکر دی نو ځکه یې باب خاص کړ یو ښځه په حیض کې یا په نفاس کې مړه شوه نو جنازه پې کېږي که نه او کې به پې څنګه طریقې سره نو طریقه خو خپله کتاب الجنائز کې به راځي خو دې مسله کې یو استبعاد او ناشناوالی او ځکه یې په باب کې ښود ناشناوالی په دې دی چې یو ښځه په خپله مونځ نه شي کولی د مونځ نه ممنوعه ده او دا مړه شوه په دې حالت کې نو په دې جنازه کېږي که نه په کار خو دا چې د دې ټول اندامونه ښکاري سامان یې خراب نو په دې جنازه دې ونه شي نو دی وایي نه مرګ سره ټول احکام بدل شو چې مړه شوه نو اوس غولم بولې شوه اوس پاکه شوه نو جنازه پرې کېږي نو یو ښځه په خپله مونځ نه شي کولی او جنازه پرې کېږي ناشناوالی دا دی باب الصلاة علی النفساء په نفساء ښځه په دوران د نفاس کې چې مړه شي نو جنازه پرې کېږي حیضه په دوران د حیض کې چې مړه شي سید الکائنات ته بی مخامخ پرته وه او به حیضه و ده به مونځ کو نو جنازه کې مخکې پرته وي بیا طریقه د جنازې څه ده نو دې دا وایي درې واړه امامان مبارکان په دې دي چې ښځه مړه شي که نه نو امام به یې کناټو ته مخامخ ولاړ او سړی چې مړ شي نو سر ته به یې مخامخ ولاړ او دا صریح راځي په احادیثو حضرت امام ابو حنیفه مشهور مسلک دا دی چې دواړو کې به سینې ته مخامخ ودرېږي ځکه سینه محل د ایمان دی او دا جنازه په حق د قوت ایمانی ده للمؤمن علی المؤمن ست نو چې محل د ایمان سینه ده هغې ته به ودرېږي خو دا روایت هم ګورې د امام ابو حنیفه نشته چې ښځې ته کناټو ته مخامخ ودرېدی شي دې د دغې قاعده دی چې حرمینو شریفینو کې هم داسې کوي چې سړي ښځې راشي که نه نو سړی سر ته مخامخ ایماني او ښځه لږ مخکې کي نو د هغې کناټي راولي په یو ځل جنازه کوي نو واته مړي دي مثلا څه سړي دي څه ښځې نو د سړو سر راولي او د ښځو کناټي راولي امام ته مخامخ دا کناړی هلته به وویني سړی نږدې وي امام ته او ښځې لږ لرې نو دې د دغې قاعده ده حدثنا عمرو بن ابي سريج قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا شعبة عن حسين بن علي بن عبد الله بن بريدة عن حمزة بن جندب ان امرأة ماتت في بطن یو ښځه مړه شوې وه په درد ذه کې خېټې مرض خېټې نه مراد درد ذه دی اولاد فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها میانس ته مخامخ ودرېده نو میانس خو به ظاهره کناټي راځي د نوم د لاندې نو احناف تا جواب کې د حاشیو کې هم لیکلی چې یو وسط یو وسط دی الساکن متحرک والمتحرک ساکن چې وسط شي نو وسط دې ځای نه تر پښو پورې دا ټول وسط دی او چې وسط شي نو وسط خالص منځ ته وایي نو چونکې روایت لفظ متعین نه دی نو زمونږ د مسلک نه خلاف نه دی وسط دی وسط سینه هم په وسط کې داخله ده خېټه هم په وسط کې داخله ده کناټي هم په وسط کې داخل دي او پتورونه هم په وسط کې داخل دي
وصل قذفها فقام وسطها نو کنا سینې ته مقام قدره ده نو مقام وسطها شو. خدا چې دې لفظ کې دا جواب کې دي شي صریح الفاظ کې به نشي کې دی. ابو داود کې به صریح الفاظ راځي. باب دا باب کې باب کې نه خو په باب کې مطلب دا ہے چې څنګه په حیض او په نفسا باندې جنازه کېږي نو په جوار د حیض او د نفسا کې منظم کېږي. او دا یو دلیل درته خو چې بیبي به حیض او مخکې به پرته وه او سید الکائنات منځ کړی دی هغه هم شبه جنازې ده که نه لکه چې مخکې سړي ته ملاست دی او ته دلته منځ کې حدثنا حسن بن مدرک یو سوال دی طالبانو خو ستاسو ذهن ته نه راځي. سوال دا دی چې بیبي به مخکې پرته وه نو هغه شاته ولې نه څملوله چې بیا کله د سجدې وخت کې دې ته ضرورت شو چې لاس به یې پې کېښود او هغه یې به خپې راښکلې نو شاته به هم لاسته وه نو حضور به مخې ته ولاړو نو دا سوال به نو زما په سوال پوه شوې هغه به مخکې ته ځکه وه چې مخکې به هم لاسته وه په دې طرف قبلې جانب نو مشرق مثلا زموږ وطن په حساب شاته ولې نه څملو نو که ستاسو خیالي حضور مبارک چې مخکې څملوله نو دوه سنتو باندې عمل کو. یو خدا د ښځې سره به مینه او محبت کې مینه او محبت او مباشرت به مدا شو. دویمه دا چې مخ په قبلې ته راغی د نبي کریم ځکه سنت دا دی چې مخ په قبلې ته کې او داسې به څملو نو که بیبي شاته هم لاسته وی نو یو د دو سنتو به پاتې کېدل که قبلې ته یې مخ کولی نو بیبي ته اشاره اصلا دا د حسن مباشرت نه خلاف سړی چا سره ملاستې او ده ورته شا کړي نو دا خو دشمنۍ او نفرت علامه ده لکه ما ته شا کوې ولې او که مخ کولی سنت ته مباشرت ادا کېدل نو قبلې ته یې څه راته شا راتله نو داسې تاسو مو ښځه به ځان ته دا څملوئ چې قبلې ته مخ راځي او هغې خیر دی که د هغې قبلې ته شا راځي د خپل کار کوي دا زه د خپل ځان نه مې دا ذهن کې دا توجیه راځي چې دې کې دا دواړه سنتو باندې عمل کېدی شو استقبال للقبله او حسن سلوک د ښځې سره او که داسې عکس وي یا به استقبال د قبلې ته راته حسن سلوک نه راته او که حسن سلوک یې کوو نو به استدبار قبلې ته راته مخې ته به ځکه ملاسته او والله اعلم. باب حدثنا حسن بن مدرك قال حدثنا احمد بن حمام قال اخبرنا ابو عوانة من كتابه قال اخبرنا سليمان ان ده حفظ نراتنا من الكتاب عبد الله مش قال سمعت خالتي ميمونة زوجي انها كانت تكون حائضا ذبح حيضوما لا تصلي من ضمنك وهي مفترشة بإحدى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسجد مراد مسجد اصطلاحي نه دی زید سجدې د منځ ذبح مخامخ پرتوما زید منځ سید الکائنات وهو يصلي على حمرته دو په خپل جانمات باندې کو خمره وړو کې جانمات کوي اذا سجد اصابني بعض صوبه نو دا ور حزامانه مخامخ بوا سجدګات به مخامخ وا نو دام لکه صورت د جنازې شروع شو هم ته جنازه ثابت شو هم ته دا ثابت شو چې مونږ په جوار د حیض او نفسا کې دا جایز دی اگر چې په خپل مونږ نه کوي او مشتمل ده په پلیته خدا خبرې خو پټې دي کنه څرګند بس ته نو چاوي دي شافعي امام بخاري وی سره داخله دي د حج احکام ټول په مسجد کې نه دي عرفات په مسجد نه دي ذوالحلیفه مسجد نه دي مینا مسجد نه دي انت بټول دي مسجد خو بیت الله شریف ته وایي نو طواف نشي کولی باقي ټول اعمال د حج مکان په خاون په دوران د طهور کې نو خیر او ګناهګار نو بعض علماء سره خوتا د مړي تلاوت کې دا بلراشي ابن عمر نه نقل دی محدثین کرام ورته ضعیف وایي او څو علما په عمل کوي
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अला असहाबिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुत तयम्मुम व क़ौलुल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु। दान आया बाद नस्खों के लिए دا احکام دا طهارت حسی او معقول المعنى نفارق شو. اگه وضوع طهارت اداغه اسباب بیان کرد، حدث تی و جنابت و نفاس و حیث. اس بیان دا طهارت حکمی غیر معقول المعنى بیان ہے تیمم. دا تیمم پا بارا کی میرا تو یسو مباعث بیان کردو پا ترمذی شریف کی. اب دوبارہ گو رہے خواہ یا زان سرولی کے ذکر چی عادت آغینا کو بے سبق نویلی کی بخاری کی بابواب و تخیان کا مارتا پا تیمم کی یسو مباعث ویلو. اول معنی دا تیمم لغتا و اصطلاحا دا اسنا یا اللہ تیمم پا لغت کی قصد ہوئے. تیممتها من ازرعات واهلها بیسرب اتنا دارها نظر عالی. او پہ اصطلاح فقہا و محدثین کی قصد الصعید الطاہر یا طیب بصفت مخصوصت لإزالة الحدث واستباحة الصلاة أو في حكمها وامتثال الأمر. بهم تیمم کدر تدری مسائل اتفاقی بیان کرو. اول دا چې په مشروعیت د تیمم ټول امت اتفاق لري. دویم دا چې تیمم کې ید و وجه داخل دی په اتفاق د امت سره. دریم دا چې تیمم نائب د وضوم دی او نائب د غسلم دی. صدر اول کې څه قدر خلاف نقل شوی دی د عمر او د ابن مسعود نه درته بدل راشي، هغه خلاف ختم شوی دی. نو په دې درو مسلو اتفاق. او په څلورو مسلو کې خلاف. اول دا چې یو ضربه ده که څومره دی. مانته د ضربو په سلسله کې 15 اقوال نقل کړو. یو قول دا چې یو ضربه ده د دواړو اندامونو دپاره. دویم دا چې 2 ضربې دي، مخ دپاره یو د لاس دپاره. دریم دا چې 2 ضربې دي او په دواړو کې به یدین او وجهین باندې لاس راکاږي. څلورم دا چې 3 ضربې دي، یو د مخ، یو د لاس، یو د دواړو دپاره. پنځم دا دی چې 4 ضربې دي، 2 د یدین او 2 د وجهې دپاره. نو په 2 ضربو کې 2 قوله شو ښه، ځکه عدد 15 شو. یو دا قول شو چې هر یو دپاره کې دا. دویم دا چې دواړو کې به دواړه ویښئ. او په محل د تیمم کې خلاف دی. دې کې 4 قوله دی. اول دا چې وجه و کفین دی. دویم دا چې وجه کفین الى المرفقین دی. دریم دا چې وجه و کفین نصف ساعده پورې. یا کفین فرض او مرفقین سنت. دا د مالک صاحب قول.
سلورم دادا چه وجه او یدین الى الآبات والمناکب دا ظهوری قول. محدثین و فقها پا دو مسلو کی مختلف. محدثین کرام و یو ضربه او وجه و کفین او دا مختار دا امام بخاری دا. او فقهای کرام وی دو ضربی دی، یو دا یدین الى المرفقین او یو دا وجهی دا پارا مستقلا. محدثین و فقها پا عدد دا ضربو کی مختلف تی او پا محل ضربو کی مختلف تی. دا دو مسئلے شو. دریم دا چه تیمم طهارت مطلقه ده که طهارت موقته ده، یعنی بخروج دا وقت ماتی کنه. دری ائمه کرام وین طهارت مطلقه ده. حضرت امام شافعی سے بی طهارت موقته ده. دو امام بخاری ده مسئله کی ده جمهور قول اختیار کرده. سلورم ما یتیمم به، پس شی تیمم کی نو درې واړه امامان وی پس توعید کیږي ما صعود علی وجه الارض د جنس تزمکه نه چې شی وی پاره کیږي. شافعی سے تراب وی او تراب منبت او دا زمون پایمو کې د امام ابو یوسف قول رحمه الله. دې سلورو مسلو کې خلاف شو او په درو مسلو کې اتفاق شو. تاسو ته بیان دي کنه که بیا هم درته یادول غواړي اوس ګناه ستاسو ده که که چا ونه لیکي مثلا یاد یې نه کړه خو ګناه د هغه دا ما خو نه ده. بیا حدیث په دې سلسله کې حافظ ابن حجر وی دوس حدیث سیدی حدیث تا بالجهم چاہے کہ وجہ و یدین مطلقاً دے، او حدیث تا عمار ابن یاسر کہ وجہ و کفین دی او یو ضربہ دا بچ. عمار تاوی دا دیدوارو حدیث پا مقابلہ کی جمہور علماء دا نور حدیث پیش گئی. یو حدیث د جابر ابن عبداللہ روایت د حاکم او دار قطنی کی ایک دو ضربی دی وجہ و یدین دی تر مرفقین پور. دویم حدیث تا عمار ابن یاسر پا مسند بزار کی ایکیم دو ضربی دی او یدینو الالمرفقین دی وجہ را. بیغی و قیاس پیش کرو د ابن عباس قیاس یدین مطلق پا یدین مطلق و حمل کول پکار دی. نو یدین مطلق آغا پا سرقه کی ذکر دی او آغای کی کفین مراد دی پا اتفاق. نو یدین دا تیمم چی مطلق دی دین مراد کفین غشتل پکار دی. نو قیاس تا لفظ پا لفظ کرد او فقها وینا دا یدین اگا جدا جنس تے و دا جدا جنس تے. اگا جنس تے وقوباتو دے دا جنس تے طهاراتو دے. دا یدین قیاس کول پا یدین و دا وضو پا کار دی چه ورسر نزدی ذکر دے دکا یدین دا تیمم خو بدل دا یدین و دا وضو ندے او دوارا دا جنس تے طهاراتو ندے. چه پا وضو کی مرفقین دی نو پا یدینو کی مرفقین پا کار او چې څنګه په وضو کې د هر اندام د پاره جدا او براغشتلی نو په تیمم کې د هر اندام د پاره جدا ضربه ده. نو دوی قیاس د معنا په معنا کړی او هغوی قیاس د لفظ په لفظ کړی. فقهای کرام معانی و حکم و اسرار ته ګوري او محدثین کرام الفاظ او سند ته ګوري. دا فقیه نظر جوړی کنه او دا محدث نظر سطحی وی. دوی الفاظ تا گوری فقط او سند تا او اغی طول قواعد دا شریعت او اسرار و حکم و مصالح تا گوری. دا فرق دا محدثین و کرام او دا فقها و حضام. بل
دو ضربو کی یو ضرب راضی او پا یدین للمرفقینو کی کفین راضی نو احتیاطا پا دی صورت کے دے دا میں در تیر سبق عادو کڑے جمالا اس گوئے اور کتاب التیمم وقول اللہ عز و جل فلم تجدوا معا فتیمموا صعیدا طیبا دا آیه دا بعض نسخو دا وجه نہیں لکلے ہاں بعض نسخو کی تیممو پورے دے اور بعض نسخو کی ایدیکم منہو پورے دے ندد باڑا نسخی جمع کری دی باجوڑ مولا دے کاتب یعنی میں کے فال آیه لفظ نو پہنا آیات سے ذکر کئی یو خدری مقاصد عامد چار باب کی ارتوے اور دلتا یو درے مقاصد خاصه دی علاوه دا عامونا عام مقصد کی دعوه چی دی ذکر دا آیات کی پا اول دا بحث کی تبرکن بالقرآن الکریم بیم مقصد دی عام مقصد چی دی اس بار دا دعوی کی پا دلیلین و اصیلین پا قرآن شریف چی پا سر دا بحث کی ذکر کی بلا سند ذکر قرآن متواتر دے متواتراتو کی سند تاجت نہیں او پا حدیث مبارکو چی پا سند نقل کئی پا دوارو دلیلو در تا دعوی ثابت کی چی تیمم پا قرآنم ثابت تے و پا حدیث درم مقصد عامه کی دا آیات دی پا منزله دا متن گردوی دک آیات کے اجمال وی آیتون قواعد و اصول تا اشارہ کئی او حدیث کی تفصیل و بیان نو دی دا تا خی دا آیات پا منزله دا متن دی او دا آئندہ حدیث طول شرح دا دی قرآن دا در مقاصد عام یاد داره دری خاص مقاصد دی دلتا علاوه دا غدرو عام اول دا ہوئی چی آیات دا تیمم دو دے یو پا صورت مائدہ کی دی بل پا صورت نساء کی نو نفس مشروعیت دا تیمم پا ابتدا کی پا آیات دا مائدی شوی دے پا قرآن کی دا رستو دے او آیات دا نساء مخ کی دی دلتا آیات دا مائدے ذکر کر ناغی کے تیمم برائے غسل لے او دے کے تیمم برائے وضو لے او اول ضرورت دا وضو پیخ شوی دیو جن صحابہ تیمم دا وضو از دکڑو دا غسلونو نو غسل فبارک اختلاف راغ لے بے آیات راغ دا یوا دویم در تا دل تخی چه گوره دا تیمم نائب دا وضو او دا غسل دی بکل معنی الکلمه بکل معنی الکلمه دا دی چه سنگ وضو او غسل طهارت مطلقه دی موقت نده نو تیمم طهارت مطلقه دی موقت نده ذکر خدای ورسر اس قید نده فلم تجدوا معا فتیمموا دا چخنوی چی تیمموا لکل وقت یا تیمموا لکل صلاة آیات مطلق تی و عام دی نو پہ اطلاق و پہ عموم حمل کمول پکار دی تاسی ولی موقت کرے نو رد شوافی و تیشارہ او دا در تخیی چی تیمم طهارت مطلقه ده چی سو پوری جواز دا تیمم اسباب وی تیمم دی باقی ده او ماتی دل بے پاغشی رازی چی پکم ماتی دل دا او دس رازی یا پا وجود دا بو بشو درم مقصد خاصه داره
چې تیمم په جنس د ځمکې کېږي خاوره منبته شرط کول نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته دا څنګه وایي نو د شافعي صاحب او د امام ابو یوسف قول یې رد کړ ځکه خدای پاک وایي فتیمموا صعیدا نو صعید ما تعود علی وجه الارض کم شی چې د ځمکې د پاسې هغې ته صعید وایي نو تراب خو نه دی خدای شرط کړی داسې خو نه وایي فتیمموا ترابا منبتا بلکې تیمموا صعیدا نو درې مسئلې شو اول دا چې وضو تیمم د وضو دپاره په صورت مائده باندې شوی دی دویم دا چې دا طهارت مطلقه ده دریم دا چې صعید باندې تیمم کیږي تراب شرط کول نشته او شوافی ولې دا رسته خبره ذکر کوي ایوه د آیات نه زمون مسلک ثابتېږي ذکر خدای وی فتیمم ویدیکم منه من دپاره د تبعیض راځي لاسونه مخبه په بعض حصې د صعید مسح کې نو بعض حصه په خپله تقاضا د دې کې چې دا به خاورئ ځکه خاوره خو اجزا لري کاڼې بني ګټه بني دیوال بني سیمټ بني ځکه هغې کې منهو نه راځي منهو په څه کې راځي خاوره کې راځي هغې د منهو نه څه معلوموي چې تیمم دپاره تراب ضروري دی چې هغه ذو اجزا شی دی زمونږ احناف په یو جمهور امت چې نه دلته منې تبعیضي نه دی دا منې اتصالي دی وتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه اتصالو کې د صعید سره یعنې صعید باندې لاس کېده متصل کور سره لاس نو من جمهور علما د پاره د اتصال وای او شوافی من د پاره تبعیض وای تراب منبت شرکول دا خدا د محل د نزول د قرآن او د اهل قرآن نه خلاف ده ځکه محل د نزول د قرآن هغه بلاد عربي دي افعام شګې او ګټې دي او صحابه کرام په شګو ګټو کې اوسېدل تراب منبت فالته پیدا کول د اوبو نه زیات ګران دي او تاسو د آیات سر ته او خدای تیمم د دفن حرک دپاره کړی دی نو معلومیږي دا چې تراب شرکول دا د حکمت د آیات نه خلاف دی او د حکمت د مشروعیت د تیمم نه خلاف دی تراب به کوم ځای پیدا یو ملا وعظ کوي چې هلکه امتیاز یې کوی نو په شګو کې کوی نرم ځای کې چې ساس کې نه راشي یو امی سړي واورېد نو ځان سره یو سیر دوه سیره شګه وتړل نو چېرته به یې چې امتیاز یې کولې هغې کې به یې کول نو بیا یې ګرځېده به امتیاز به یې شګې به یې پسوله نو بیا دا مولا بل ځای راغله چا ورته ویې راغلی نه ما له یو ځل پند د شګو په سر کړی دی بیا هسې نه چې بله مسله راته ګراډه ووایي نو خاوره به کوم ځای ګرم ډېر شیخان در سره خاوره ساتي او مزېدار لوټې ساتلي په سفر هلکه دا ولې چې خدای او رسول یو پابند در باندې نه لګولی ولې ځان باندې پابندي لګوي نو دا درې مقاصد خاصه شو علاوه د مقاصد عامونه خیال کوئ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا عبد الرحمن قاسم نبيا عاشق زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فبعض سفرونو کې مونږ کړو دا حاشیه کې چې لیکي چې دا واقع د مرئسی و چې کوم کې فقط دا صحیح نه ده
افق واقع مخی شوی دا دا رفت شوی دا حتی اذا کننا بالبیدا بیدا مقام تو رسی بیدا دشتی تم یو دا سیم نم دے او قال بذات الجیش دا پڑھون دی خلا پڑھون نمون دی ذات الجیش تو رسی این قطع اقتی زما حارش لی دلو اگئی کی خود رکشیو او ورپسی په تلاش کې تلوا دا پښلې دل دي او چکم خو دا یو خدلام دې پروت نو او په پاندو خلک ورپسی ګرځي دا چې هغه د خدلام مستد چا خیال سید الکائنات عالم غیب دي عالم غیب خو یې پاتې او پاتې اعلان دې پاګل کو چې څو پورې د خدای طرفه وه الهی نه راغله نو دا غیب علم مختص خدای پاک پوره هغه ته اطلاع علی الغیب وی انباء عن الغیب انبیاء کرام ته اخبار عن الغیب انباء عن الغیب اطلاع علی الغیب راضی علم غیب نی فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم علی التماسه حضور دا غیب په تلاش کې سار والناس او خلق نساس وقام الناس معه وليسوا على ما يعني ليسوا نازلين على ما حبون دي پراته يعني الته وبنشته فاتن الناس الى ابي بكر الصديق حضرت ابو بکر صدیق ته خلق نالم ځکه خبر دي چې د بیبي د وجه نه دا ټوله قصه بندل وقال ولا ترى ما صنعت شتو ته ګور نه عائشه څوکړل حامد رسول الله صلی الله علیه وسلم والناس خلق مثال کړی دی او سید الکائنات مثال کړی دی وليسوا علامه ليسوا نازلين علامه وی دلته په بونه دي نازل وليس معهم او نو ور سره پکړو کې وبشتا نو ور سره وبشتا نه دلته وبشتا کېږي کا ليسوا نازلين علامه وليس معهم ففرق شو فقالت عائشة عائشة بجوي ریپلار میں راغ او دا وکه سید الکائنات د دې په پتون سره شودو فعاتبني ابو بکر وقال ما شاء الله زخم علامت اکرم او سپور استغرات او ابو بکر جسی وی او وجعل يطعنني في بيده في خاصرتي زیوالم پدی تشکه تو مگی فلا يمنعني من التحرك الا مكانه اسی او سوال دے طالبان چی تختی دلی باوی نیک بختی کنا چی والی عمر نگری بدیو داوی نمنکا مارا رضا خوزی دونا مگر وجود دا سید الکائنات زما پا پتون اگو دو ما چی دیو خوزی مانتوی زمون جماعت کی مولاو رو سرا رو رسلی حکیم دی زما مرگرم دی و شاگرد دوالو سے با تر دیاری باندې سرگن نو دا زینا دیونو مکنا دا سی بیت توک یا بیت دا وگولی نو دیم پکی والا دیتا پکی ہوئی خوگی خکلا و خزی دیتا نشا فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم حين اصبح على غير ما سبات شو او بنوي فانزل الله عز وجل آية التيمم فتيمموا فقال سيد بن حذير لسعد بن معاذ رضي دي پاسه دی وی ما هي باول برکتکم یا علی ابي بکر دا ستاسو اول برکتونه نه دي ستاسو ډیر برکات دي په امت معلومه ده چې محکم یو برکت نازل شوی دی هغه آیات د سورۃ نور دی ښا هغه قصه د افکیو دا به مواقع وا ستاسو د برکت خدای په احکام په نور کې راغلي دي او ستاسو د برکت تیمم نازل شو برکت انسان ته که منسوب کینو شرک دی دا ستاسو برکت خالق خدا شي خدای دی خدا اسباب شرعیه دي اسباب شرعیه ته نسبت کول شرک نه دی دلته نسبت عائشی بی بی تعالی
نبی کریم ته براشي د جابر سے پقصه کې په لیلۃ البعیر کې هغه خیانت نو په لخته وو نو ته یې څنګه ای قربان اصحابت و برکاتو کا تاسو برکات ورورسه او کله ورسته منسوبیږي د جمعې په خیرات کې برته وای جمعې پرد باندې دی خیرات کا وی نرجو برکت ذالک اليوم وطهرته من دغه ورځ برکت امید لرم که سړی وي دا ورځ مبارکه ده د برکت ده نو دا شرک نه ځکه بخاری شریف کې راغلی یا د سید الکائنات برکت یا د صحابه برکت نسبت مخلوق ته په درجه د اسبابو کې جائز دی نو زه برته دا د نوې رڼا والا خلک وي تبارک الذي بیده الملک هلکه دې سره ولې منافات دی او خالق د برکتونو نه یې کې شک نه خدا اسباب دي او چې راغلي د نسبت په حدیثو کې به پکې بدی سره که دا سړی وي دا د علماو برکت دا د بزرگ برکت دی نسبت انسان ته جائز شو او دلیل دا حدیث او نسبت انسان تم راضی پیغمبر تم راضی روز تم راضی او درې واړه په بخاری شریف کې راغلي او د حضور مبارک اسباب شیان چې پاتې بخاری کې په باب شي چې د حضور طریقه چې وا او مما يتبرك به اصحابه من بعده هغه شیان چې صحابه په هغه تبرک حاصل کړل لکه امسا داغي او پانی داغي ویختان داغي صادرونه داغي ها قال تبعثنا البعير الذي كنت عليه اتفاق نو چې هغه خمپور ته چې په ناستم فاصمنا اقتدته عمل تلان دیو او حضر محمد بن سنان هو لوفيو قال سنة وشيخ الحاق قال وانتصم سيد المجرد قال أخبرنا وشيخ قال أخبرنا سيام قال سنة يزيد الفقير يزيد فقير ما تريد بعض راويان يو كل قبر أغلي فاغين آغا متبادر معناني مرادا فقیر فقیر ته وایي کنه نو د دې معنا فقیر غریب نه نه فقیر معنا یشکو فقار ظهره دملا په دې کنجکو کې درد باندې درد راځي په مام راغلو یو دوه کاله مخکې دل په حرم شریف کې راغلی استغفر په اشاره باندې مسکو بلکې بعض وخت په اشاره نشو کولای په ملاسته وکړو نو دا په ملا کې درد پیدا شي دې کنجکو کې فقره کنجکو توی دملا دا سیر ټول کنجکی رکھل داسه یزید الفقر یو راوی دی هغه عبدالکریم ادبال وی ادبال خو ظاهره گمراه ته وی خدا معنی نه ده انه ضل فی طریق مکه د مکی په لار رکشو ځکه ورته ادبال یو ته حزا وی خالد الحزا حزا مچی ته وی اصپلی چی گندی وی ما خزان عالم قطو دس پڑی نگندل خو یو موچی سریشنی و اغا سر بکل ناکل ناستو نزک ورد خالد الحزا یو تا مقبوری وی ابی سید المقبوری مقبوری خو مقبری تا ہوئی نسو مقبره که بنو سید خو پر ریاض جنت که با اکثر دا حضور روزی سر نزدی ناستو نزک ورد سید المقبوری وی یجاور مقبرت النبی الکریم علیہ السلام دا بعض راویانو لقبونی چه اغینا باغا معنی مشهور نالی یزید الفقیر معنی فقیرنا فقار ظهره ملاکی درد قال اخبرنا یزید الفقیر قال اخبرنا جابر بن عبد الله النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال دی حدیث تا گوره سید الکائنات وی مال خدای پاک پنځه شرف را کړی دی ډیر خصوصیات د مصطفی کو ګوره نو حافظ جلالدین سیوطی په کتاب لیکل لري الخصائص الکبرى دو جلدونو کې خدای حدیث کی پنځه دي اول اوتیتو خمسه مال پنځه عزتونه خدای را کړی خصوصیات لم یعطهن احد قبلی مخکې چاته نه دی ورکړی شوی اول نصرت بالرعب مسیرة شهر خدای زما کامیابی او فتح مقرر کړی ده
پزلونو د کافرانو کې په طریقه د القا د رعب د هغوی پزلونو کې په مسافت د یو میاشت پورې چې کافران زمانه لري دي د هغوی پزلونو کې زما رعب او هیبت اچولی شوی دی کافران به تیارېده اوس یو دوه سواله دي د طالبانو اول سوال دا دی چې حضرت سلیمان علیه السلام نه یریدل بلقیس ته چې خط ورورسېد قالت یا ایها الملأ انی یلقی الی کتاب کریم بیا وایي وانی مرسلة الیهم بهدیة فناظرة مما یرجو المرسلون بیا وایي ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون ناغت مرعوبه بیت المقدس کې سلیمان علیه السلام او ملکه بلقیس په یمن کې و صنعا کې صنعا اوس هم شته ښار صنعا سره نږدې سبا دی دا په یمن کې دی ښار جئتک من سبأ بنبأ یقین نو سبا صنعا سره صنعا دار الخلافه ده هغه وخت کې سبا ښار ملا هدهد د بیت یمن نه بیت المقدس دی لري شام کې دی او سبا دلته د مکې مکرمې نه لري یمن جنوب ته هغه د درو څلورو میاشتو مزل او ملا هدهد ورته او هغه ته یې ویارېده او اوس خلک د امریکې نه یریږي د دې مردار او د روس نه یریږي خصوصیت د مصطفی څنګه پاتې شو دا د چا سوال دی طالبان نو جواب یې دا دی چې یو رعب راتلل د وجې د اسبابو ظاهریونه دی او یو وجه د رعب بلا اسباب ظاهریو دی د حضرت سلیمان علیه السلام نه چې بلقیس یارېده یا د موجوده غټو حکومتونو نه خلک یریږي نو دا بنا بر اسباب ظاهریه دي چا سره چې ټوپک وي نو سړی یریږي چې ته تش تورې او هغه ته کلاشنکوف نیولي نو دا بنا دی په اسبابو ظاهریو او سید الکائنات ظاهری اسباب نو نه فوجونو نه اسلحه نه ټوپکې نه بظاهر زیاد تعدادو اس اسباب ورسره نو د ظاهري قوت کافرانو سره زیاتو او د هغې باوجود تی مرعوبه و هرقل څه وویل سیملک موضع قدمی هاتین نو حضور مبارک وای چې زما روح خدای پاک د کافرانو په زړونو کې اچولی دی خصوصیت دا دی چې القا د رعب بلا ظاهري اسباب وه او د نور چانه چې څوک یریږي خو د هر اسبابو خاوندو سره یریږي نو دا بلا اسباب رو بچېدل دا د حضور خصوصیت دویم سوال د طالبانو دا چې کافران مرعوبه و نو جنګ له ولې راتلل احد جنگ کې رالل احزاب کې رالل جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وازداغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا نو د دې جواب دا دی چې کله سړی مرعوب وي خو د غیرت د وجې نه جنګ کوي د پښتو د وجې نه پښتو ته عربی کې عصبیت وایي د عصبیت په بنیاد جنګ کوي چې یاره خلک به راپورې خام پر یو سړی کمزوري خامخا دا کوي چې خلک راته دغونه وایي ټیزم راته ونه نو کافرانو د عصبیت د وجې نه د پښتو د وجې نه
دا غیرت دا وجه سید الکائنات سره جنگ لاتل کنی پس چی بانا بے قتل اتلل با بدر کی واپس کېدل خو ابو جهل بغیرت پروان او حزابو کی چې سیلې ولیدل ټول په منډه منډه بسترې کډې کوډې واغشت او په هیبت لاړ. نو دا جنگ یو لکه شمالي اتحاد چې طالبانو سره خپې مزه چې شمالي اتحاد مرعوبه دي او ډېر یریږي خو دا شاته کافران ټپوي او دیم په عصبیت جنگ کوي په پښتو په فارسي باندې او خلک په دې ته کنه هغه جنګیان یې په خپله مرعوبه چې معمولي مخم ویني طالبانو سره ملګري کېږي دې ډالرې دي چې ورکړي او فلوس تی چی ورک نکاره تقوان دی جبا پیسو جنگ نو عغیب او مرعوبا خود دی غیرت او دا عصبیت او دا پختو دا وجنه و جنگ رواسا چی خلق را پورو نخواه حد بیما وجعلت لی الارض مسجدا وطهورا ټول از مکه زما دپاره مسجد او طهور دی یعنی په خوانو امتونو کې به مونځ ارځی نه کېده په خاص ګرجه کې به کېده کنایس او بیاو کې او زمونږ د امت مونځ په ټول از مکه کې بل خاور از مکه زمونږ دپاره خدای طهور کړی ارض خدای ویلی نبی کریم نو ارض خو جنس از مکې ته وایي تیمم په پخوانو امتونو کې نو نو زمکه مسجد کېدل ټوله او زمکه طهور کېدل دا د تیمم سره مناسبت په دې درېمه جمله کې دا خصوصیت د مصطفی دی د پخوانو قومونو منځونه به اوس عیسایان بار عبادت نه کې صرف ګرجه کې به کوي نه کور کولی شي نه بار کولی شي اتوار فرض چې راځي یا سبا مازدیګر چې کوي نو ګرجه کې به کوي زمونږ هر دی کېږي الحمدلله ټول ځمکه زمونږ دپاره جومات خانه ده او تیمم په جهان په یو قوم کې نه دی راغلی زمونږ سره خدای دا احسان کړی د حضور د برکته چې مونږ دپاره ټوله ځمکه طهور ګرځوله مطهره د دې دا د تفریده فایما رجل من امتی ادرکته الصلاة کم سړي زما په امت کې چې پې مونځ راغی فلیصلي هلته دې مونځ کوي جومات پسې دې نه ګرځي ستا دا ځمکه ټول جومات څلورم موتیتو کم دی فاحلت لي المغانم غنیمتونه مال حلال شوي دي پخوانو امتونو کې غنیمت پې راجمع که نو برنه به ورراغی حتی تاتینا قربان بنان تا بقربان تاکلهم النار نار برای ټول غنائم به یوړ خدای پاک غنائم زمونږ دپاره حلال کړل او دوه عزت خدای زمونږ ساتلی یو خدا چې د خپلې کمایې د مغانمو نه مونږ ته فایده م راکړه پخوانو امتونو دانو آلته جهاد کم او نور کارونه ورسره کول شو نو خدای غوښتله چې دغه غنیمت کې د دې څه سره نشي نو ټول به ته ختمېده به او زمونږ په امت کې جهاد ډېر دی ځکه زمونږ پیغمبر د ټولو قومونو دپاره مبعوث او تر قیامته پورې دی نو دې کې به جهاد وي ټولو کفارو سره او تر قیامت پورې به الجهاد ماضٍ الى یوم القیامه که حاکم دی نیک او که بدی جهاد وکړي نو چونکې جهاد زمونږ ټولو قومونو سره دی او ټولې دنیاګانو کې دی نو دې سره مجاهد سړی بل کار نشي کولی نو خدای پاک د غنیمت نه دته فایده ورکړي چې زه خیر د غنیمت ته وشم دا یو عزت شو دویم عزت خدای زمونږ ادا کړی دی چې غني زمونږ عمل یې پټ ساتلی
पफानो गनाइमों के बच्चा मामूली खिला करे और बरागे और बकबलोना और बशर्मेद रसवा बश जमुंगा खुदे पाक पर्दा सातल कडेर कमजोरे पकी चा खियानत करी कि चा सिकड़ी फरोस का बेमद खैमत पर अजूर दुनिया की रसवान उगड़ो खुदे जमुंगा आया पाक पखवा चे बोई चा गुनाहों का पर दरवाजा बोलते लिखली शिव खुदे जमुंग पर्दा सातल वलम तहल लिअहद क़ब्ली वऊतीतु शफाअत मारा राखले शवे शफाअत टूल अंबिया औलिया उलमा हुफ़ाज़ तखले वरकले खुदा दे शफाअत नमरात शफाअत कुबरा दे चाइता मुकाम महमूद वई चिद जहान द टूल उम्मतुन लपारा ब शफाअत के बाकी अंबिया किराम ब खपल उम्मतुन लपारा के औलिया उलमा ब खास खल्क़ लपारा के सैयदुल कायनात बदर टूल आलम दर टूल उम्मतुन दफारा आगा शफाअत की खुदा दी सर हिसाब शो नो दो शफाअत द हुजूर यो शफाअत आमरे चाहे कि बाहर नबी इजहार दाए जिसकी विजन शमको ने दा बदे गई और दोम शफाअत खासा द खपल उम्मत दफारा नमरात दे शफाअत न कम शफाअत आमा ना खुसूसियत द मुस्तफा है बाप सर मुनासबत पर तहूरन के गोरा दे तहूर न दो दावे जमंग साबित शे यो खुदा की जिनस तजमके ते तहूर वेले तोराब शर्त करने न के बात दे कि चरत तोराब भी नु जिक्र द खास बादल आम वेमदा दे तहूर ते तहूर मुतलक वेले दे मुक़य्यद करने न पे यो खास वक्त या पे यो खास हालत तारा मालूम दाश कि तहारत मुतलका ने और द जिन्स तजमके न बाब निजालम यजिद मान वला तुराब कनु बीन तुराबी दा मसला द फाक़िद तहूरैन दखा द हनाबिला और इख्तियार करेगा और मसला द फाक़िद तहूरैन की तयम्मुम के अंतफिंज मसला कमावील हजरत इमाम अबू हनीफोई मुन बन के कज़ा बरोड़े ददे मुकाबिल के द अहमद से मसलक से हनाबिला कि मुन बकरी कज़ा पिनिश्ता द्रेम मसलक द मालिकियानो दे कि न पि मुश्ता न पि कज़ाश्ता सलोरम मसलक द शवाफियो दे कि मुन बम कई कज़ा बमरोड़े बिंजम मसलक द साहिबैन हो कि तशब्बो बिस्वलात बकई और बे बखजा उड़ी और जमुंग मजहब के फतों पर दे तशब्बो रहा इसलिए आप द वक्त बकई दी दे द हनाबिलों को इख्तियार है कि मुन बकई कज़ा फिनिश्त अना शतरना इस्ताहरत मन अस्मा खिलाता अस्मा बिन खुलादा अमील गुस्तेहार हालकत अज़ाइश फबाता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौजदा फादरकतम सलाम वलैस माहुम्मा फसल्लाह दी मुंजो को कर फशकौदा और चूंकि तयम्मुम नो नाज़िल शुनो दादा से शुला के चिन्ह तयम्मुम शतन ओबुश्ता फशकौदा लेके ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअंज़लल्लाहु आयत तयम्मुम फक़ाल सैयद इब्न हुदैर लिआशिता जज़ाकिल्लाहु खैरा ताला दे खैर बल्कि वल्लाहि मा नज़ल बिकी अमरun तकरहीनहु इल्ला जअल्लाहु ज़ालिका लकी वलिलमुस्लिमीन फी खैरा ताबा दे शर्त मुसीबत रागले आगे के खुदा द उम्मत त पारा उस्ताद पारा खैर और बरकतुन नाजिल करे रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन व अला असहाबिहि बाब तयम्मुम फिल हदर इज़ा लम यजिद الماء وخاف فوت الصلاة وبه قال طعام وقال أحسن في المريض عنده الماء لقد أنا ذكر ويجد من يناوله يتيمم وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف حضرت الصلاة بقصر بمربد النعام فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يصلي
امام بخاری رحمه الله په دې باب کې یو دو اهم مسلو ته اشاره کوي. دواړو کې اختلاف دی د فقهاو. اوله دا چې سړی په حضر کې په شهر کې او بنوي او یاره د فوت د صلات کوي دې تیمم کولی شي که نه شي کولی؟ نو دی وی تیمم به کوي چې یاره د فوت د صلات وي چې تیمم وشي. دیمه اهمه مسله دا ده که سړي په تیمم مونځ کړي په اول وخت او بیا په آخر وخت کې ورته اوبه میلاو شي نو دی به اعاده د مونځ کوي که به نه کوي؟ دې لومبۍ مسله کې د عام علماو قول یو شانتې دی او د بل شانتې او په دې دویمه مسله کې امام مخالف دی او درې واړه امامان په یو طرف دی. د دغه درې واړو امامانو قول اختیار په حضر کې په شعر کې چې اوبه نه وي او یاره د فوت د صلات وي نو دې تیمم به وارې شي که نه شي وارې؟ زمونږ مذهب دا دی چې تیمم به نه وایي، ځکه فوات دوه قسمه وي، یو فوات لا بدلی، یو فوات بدون بدلی. که مونږ داسې قضا کېده چې د هغې بدل او قضا نشه کېدی نو بیا به مونځ او تیمم به ووایي، لکه د اختر مونځ او د جنازې مونځ. او که فوات الا بدل وي نو بیا به تیمم نه وایي، خیر دی که مونځ قضا شي خو بدل به وکړي. دی د دې قایله ده چې فوات د وخت راځي نو تیمم ته واله شي. دیمه مسله کې که سړي په تیمم او مونځ کړي او بیا په وخت کې ورته اوبه میلاو شي دی به اعاده کوي که به نه کوي؟ امام مالک صاحب به اعاده به کوي او درې واړه ائمه کرام وایي چې چا مونځ د قواعدو مطابق کړي انو بیا به اعاده نشته، ځکه دوه څیزونه یې د ده مخکې ته، یو ادا د مونځ په اول وخت کې او یو ادا د مونځ په طهارت کامله ده. نو په فوات د افضل بدل په سړي نه لازمیږي، لکه اول وخت سړي پرېښود او آخر کې وکړه یا په منځ کې وکړه. دارنګې طهارت کامله ونه کړه خو شرط د تیمم موجود و نو هغه په طهارت هغه ضروري باندې ادا شو نو بیا طهارت باندې ادا کېدل دا افضل دی، افضل کې اعاده نه وي. نو چې مونځ سړي په طهارت مشروطه مطابق د قواعدو د شریعت وکړه نو اده د پاره د افضل نشته. افضل دا چې بیا اودس وکړي او بیا مونځ وکړي، لکه اول وخت کې سړي نه مونځ په دغه شو نو په فوات د افضل وخت او په فوات د طهارت کامله قضا په سړي نه لازمیږي. امام مالک صاحب وی قضا وکړي. په دې مسله کې د جمهور وړه خوښه کړه. دا منځ کې پکې طبیعي مسله ده او اتفاقي ده. باب التیمم فی الحضر په شهر کې په تیمم سړي وکړو اذا لم یجد الماء چې پکې نه. عام علماء وینا شهر کې د اوبو نامنتل نادر دی والنادر کالمعدوم نو دی واجد د اوبو د تیمم اجازت نشته. وخاف فوت الصلاة او یاره د فوت د صلات، خیر دی که فوت د صلات راشي خو چې فوت لا بدل وي هغې کې به تیمم نه وایي، او چې خوف د فوات لا الا بدل وي لکه د اختر مونځ یا د جنازې مونځ قضا نشته او د اختر د مونځ قضا نشته نو دې تیمم والی شي. وبه قال عطاء الله بعطاء ابن ابي رباح مسلك. وقال الحسن في المريض عنده الماء
یو مریض دی پروت تی اوبو ورسره دی ولا یجد من یناولهو دا څوک نشته چې اوبو ولا راوالی یتیمم تیمم بووی واقبل ابن عمر من ارضه بالجرف ابن عمر دا جرف نرا روانو فحضرت العصر بمربد النعام مربد النعام کی مازیگر وخراش فصلام مربد النعام او جرف دوارا دا مدینی نبار جرف بی بازار دوست دا مدینی لره او دا حوی دیلا پارائی دا آغا ملتقا دا سیول و چی کافران پکی جمشیو او مربد النعام دا وخانو دا پندیدو زید لکه دا گواره چې د کلی نه بار خلک جمع کوي دا شامر بد النعام د وخانو د جمع کېدو ځای و خو دواړه 2 میله فاصله یو 3 میله دی بل 2 میله دی نو د 1 میل په فاصله کې نو چې زیات شي اوبه لري نو خیر دی پتا طلب ضروري نه دی ته تیمم والی شي فصلى ثم دخل المدينة خار قراه والشمس مرتفعة مروچتو فلم يعد منذ دوباره نه کړي امام مالک صاحب په دوباره وای او دا درې واړه